نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای جبرئیل علیہ السلام را سره مرګره دی وای چې داسې تلو نو په لار باندې یو بوډۍ ښځه وه وی هغې ما طرف ته اشاره وکړه چې دې خوا راشه وی جبرئیل علیہ السلام راته وفرمایل چې دې ته مه ګوره مخکې ځه وی موږ روانو وی چې لږ مخکې لاړو یو بوډا سړی و وی هغه راته وی چې دې خوا راشه اشاره راته وکړه وی ما ته جبرئیل علیہ السلام وفرمایل چې دې ته مه ګوره دته التفات مه کوه دې طرف ته مه ګوره مخکې ځه وی چې لږ مخکې لاړم وی داسې یو څو کسان ولاړ دي وی هغوی راته دا الفاظ وویل چې السلام علیک یا اولو السلام علیک یا آخرو السلام علیک یا حاشرو سلام دې پتا باندې اے اوله اے اخره اے راجمع کون کیا نبی علیہ السلام فرمایي دا الفاظ باندې په ما باندې سلام واچو وی ما ته جبرئیل علیہ السلام فرمایل چې دوی له جواب ورکړه وی ما ورله جواب ورکو وی بیا راته جبرئیل علیہ السلام فرمایل چې دا بوډۍ ښځه دې وپېژندله ما ورته وی چې نه جبرئیل دا خو مې ونه پېژنده ما ته وی چې دا دنیا وه دا بوډۍ ښځه چې وه دا دنیا وه دنیا او د دې دنیا دومره لږ وخت پاتې دی څومره وخت چې د دې بوډۍ ښځې پاتې دی ځکه ته آخري پیغمبر یې ستا نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته دا دنیا به ورانېږي د دنیا اوس ډېر لږ ټایم پاتې دی لکه د دې بوډۍ ښځې چې څومره عمر پاتې دی ما ورته وی چې جبرئیل دا بوډا څوک و دا بوډا سړی څوک و ما ته وی چې دا بوډا سړی چې دی دا شیطان و ته ځان طرف ته رابللي دې دوو څیزونو طرف ته به بالکل توجه نه کوي نه به دنیا طرف ته توجه کوي نه به شیطان طرف ته توجه کوي ما ورته وی چې دا کم 3 کسان چې په ما باندې چې دا سلام واچو دا څوک دا جماعت چې په ما باندې سلام واچو دا څوک ما ته وویل چې دا حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام دا ستارونه وو دا هغې و په تا باندې سلام واچو ما وی چې ټیک ده بیا نبی علیہ السلام فرمایي وی ما موسی علیہ السلام یو ځای کې ولید چې په خپل قبر کې ولاړ دی او لمونځ کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی د معراج په شپه باندې زه په څه کسانو باندې تیر شوم چې د هغې دا شونډې په کنچیانو باندې کټ کېږي او چې کله دا شونډې کټ کړی شي نو بیا هغه شانتې دوباره روغې شي نو بیا یې دا شونډې او دا جبه ورله په کنچۍ باندې کټ شي دا تی مکمل کټ کړي چې دا کټ کړي دا دوباره روغې شي ما د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو جبرئیل دا کم بدبخته خلک دی چې الله تبارک وتعالی ورته دومره سخته سزا ورکوي شونډې په کنچیانو کټ کېږي جبې په کنچیانو کټ کېږي جبرئیل د دوی جرم څه دی دوی ګناه څه کړې ده جبرئیل علیه السلام راته وفرمایل دا ستا د امت بې عمله واعظین دي دا ستا د امت هغه علما هغه مولیان دي چې بیانونه نورو ته کوي خو په خپله پې عمل نه کوي دا ستا د امت هغه واعظین دي خلکو ته وعظ او نصیحت کوي خو په خپله پې عمل نه کوي یقولون ما لا یفعلون چې څه وایي نو هغه کوي نه دا هغه خلک دی ځکه ورته الله دومره سخته سزا ورکوي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي نو نبی علیہ السلام فرمایي وی دا هغه علما دي هغه واعظین دي چې بل ته نصیحت کوي خو په خپله پې عمل نه کوي سزا ورته دا ورکېږي په ورځې د قیامت چې د ده دا شونډې به په کنچو کټ کېږي او دوباره به بیا رغېږي الله دې موږ د دې حالت نه وساتي